إنا نحمدك ونستعينك على الدار يا ناصر يا نسير مصرنا وصلى الله على محمد النبي الأمي. أما بعد واعلم أن ما ذكره في التنزيهات بعضه يغني عن البعث إلا استدراكية دا رستة أن راغله إلا هو أقسام ما يروي إلا هو أقسام ما يروي آغا مني پر پتوني زما پسترگو کی غړیږي اشنا ذکر یرا ادي ذکر داغه الا چې د یاد او ان د مینی پر پټونی د یاد دي او کدی الا هو اقسام د سندي یاد نه د مینی پر پټونی دتا به نه دي ذکر یرا تفاخذ ارزه سره لګي کوي تفهیم یاد کړئ روز کې ازما پر ریکارډینګ کې سل تقریبا برابر شوی دي دا صحیح طالب بن ربي ټول یو ځای لیکل چې غلط طالب وي غلط طالب وي نه بيجيګر مولي چې په شان ته ټول نه به د قری یا صرف د تفوري کارډینګ را دا کړی او نیټ لا به ورکړي چې په قرآن کې صرف تفی دي سبق نشي صرف تفی سبق نشي نه د غدوانه دنګ کار کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ولې دا دغه نه ورکړي ریکارډینګونه نو دا خطرناک نو ټپا دا به سره کوي کنه په دې تیر جمعه باندې تقریر کې د کوم ټپې تیر جمعه کې هم ټپا کړی جمعه مونږ کې څوک چې ټپا تاسو ویل کې جمعه باندې څه ټپا و بلال رضی الله تعالی عنہ چې بکله بانګ ویلی سبق د خیر نه نفس مسان دي بانګ به څه کو ویلی داغه د بانګ طریقه دا و چې دې ټول کې به قبله ته مخ چې کله به دا ویل چې اشهد ان محمد رسول الله مخ مبارک به راوګرځاو او دا غوته به حساب اوله کوم دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف فرمونه او دې د تسهیل ویل ان محمد رسول الله دایته قول بهان نو سیب علیه رحمت یو ورځ دا شکار وش چې بلال ویل چې په مدینه کې به د وسته کوم چې رسول الله پکې نه یم الله دینه پرې ډېر غم ځینې خلک تل وطن د خوشحالۍ نه پرې ځینې ډېر غم نه پرې د غم نه پرې رسول الله صلی الله علیه وسلم متفقو کې وایي چې بلال تم لاړې د غشلې بي وفا شدي خو نه راشي هغه چې تاسو سي بلال روان مدینه منوره تراله خلک ډېر خوشاله بلال راغلی عمر رضی الله تعالی عنہ توي تبع اذان کې او سبب دې بلانه نه خپه کې اذان ته نشي ان تبع اذان کې چاو توي حضرت مرام ویلي حسنین چې دی ولنه را او سیدا باندې نه کوي حسنین خبره ده خامخا مې چې حسنین متخبره وکړه نو ویلي چې تاسو او مالي دې چې رسول الله د سخت مینه کړ اذان خو نشم کولای او تاسو خبره ورځوي نشم ویلي فازان وارالي اوس دې نه خلق را منډي وي او دا چې شروع شو دې له کوي رسول الله به بندي شوی دی او به چې کوم دې نو بهار او صبر لري علي رسول الله بندي شوی دی راځي حضور یا خلق ترايات نو بلال رضی الله تعالی عنہ چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله کی د خپل خوی مطابق دا یوه نو مخې د قبله نه راوګرځو مسجد نبوي کې دا وګته داسې تا وایي دا تا وراتاو شو رسول الله ونی دې نو به هوش پرېوا دلته تپدا او بیګامې تپ خوب لیدلې پښین سر پالنګ می ګوتیوال نه می مندلې ورښې جانا تاسو په دې څه دي خلکو په دې ځای سره دی او تاغو سره چاته لګوي نو ټپه دیږي کې ولګو چې بیګامې ته په خوب لیدلې په سر فالنګ مې ګوتیوال نه مې مندلې ورک شولې جانا څه کړه خار اعظم الله صاحب نو ګوره دا کم تنزیحات چې ذکر شو دا نه تنزیحات ته وایي مساملی چې تنزیحات چې کوم دغه شو ذکر شو خو تنزیحات او یو تنزیح او تمهید غالبا دي تمهید ته تنزیح چې ډیر تمهیدات شنو تنزیحات
ټول تمهیدات د کتاب د پاره کوم دا تنزیهات څه ذکر شو تنزیهات څه ته وایي الکه تنزیهات څه ته ویل کېږي خو تمهیدات څه ته ویل کېږي کنه ټیک ده ویلي کوي دا سړی نه بیا هېرېږي خدای پاک جسم نه دی د دې نه پاک دی تنزیه شوه خدای پاک جوهر نه دی د دې نه پاک دی خدای پاک عرض نه دی د دې نه پاک خدای متمکن په مکان نه دی د دې نه پاک دی دې ته تنزیهات وایي کړه ذکر جلاله تنزیهات هغه چیزونه چې الله پاک د هغې څخه مبرأ دی د هغې نه پاک دی سبحان الملک القدوس دې ته تنزیهات وایي ښه نو دا تنزیهات بعضې داسې دي چې دا یو دی وله ذکر کړو نو دی بل ته اجت نشته د یو ذکر کولو سره د نفي کولو سره د دې بل نفي په خپله راځي د یو نفي کولو سره د دغه نورو دوو نفي په خپله باندې راځي خو مصنف علیه الرحمت په دغه تنبیه باندې کار دغه کو پرې نه خوستو یعنی صفا یې هر یو ځان له ذکر کو ځکه چې دا مقام داسې دی چې په موږ د الله پاک پاکي بیانول فرض واجب فرض عین ده چې دا حق ادا شي ځینې کله داسې خبره ده چې ته وې چې دا نه دی نو دې دا نه دی سره دغه هم رالی چې دغه هم نه دی او دا هم ورته معلوم شو چې دا هم نه دی خو بیا یې پې تصریح کوي چې دغه هم نه دی دغه هم نه دی ولې ځکه چې دا قضا راشي ادا راشي د حق واجبا نو عالم پویشا انما بشک هغه چې ذکر کړی دی دې لره په تنزیحاتو کې بعضې د دې تنزیحاتونه یغني بې پروایي راولي عن البعض د بعضونه الا مگر دونه خبره ده چې انه حاول التفصیله دی چې دی مشتمل شوی دی د تفصیلو محاوله د تفصیلي کړې ده حاوله نسکوټر یې را روان کړی دی حاوله موټر یې را روان کړی دی حاوله دقې طریقې چې ته یو کار ته ونو دغه شي به دې ته حاوله وایي او د تفسیر او د توضیح دا ولې قضاء لحق الواجب د پاره د ادا کولو قضاء مفعول له کا د پاره د ادا کولو لحق الواجب حق د واجب په باب د تنزیه کې یو قیدا پیدا راوتله چې په ټولې ځکه تصریح وکړله چې دا حق خو پوره ادا شي ځینې ځای ګول مول هغه به نه وي ځینې ځای به واضحه وې چې هلکه حق ښه ادا شي او دویمه دا د مولي صاحبو چې صراحتا رد راشي په مجسمه او په مشبهه باندې یو سړی دی او هغه په تا باندې ردونه کړي دي صراحتا او تو ته په تقریر کې چې اشارات کې نو ستا اشارات لوټه ده او د هغه د اعتراضات چې صراحتا دي هغه اوسپنه ده نو په لوټه باندې اوسپنه ماتي د په تا باندې چا صراحتا دغه کړی رد کړی تم چې صراحتا رد وکړه او که چا د باندې اشارتا کړی دی نو تم زیات یې مه کوه اشارتا رد کوم پیسه ورکړه اشارتا رد باندې څنګه رد یې هغسې به یې د امامان په خپل مابین کې ګپ شپ هم لګول یرحمک الله امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه تو امام مالک رحمه الله درسگاه لراړې نو امام مالک سے خوشطبیعتي کوي امام مالک خود مدینی منورې د خاریي او امام سے رحمت الله علیه د عراق د باندې امام مالک ته څه وایي طالبان ته وایي وممن حولكم من الأعراب منافقون امام سے رحمت الله علیه موتوذ بالله بسم الله ویلی د طالبانو طرف ته قتل ومن اهل المدینه مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم امام مالک رحمت الله دا مقصود کی راغلی امام مالک رحمه الله تعالی او تویلی ویلیا لیکن خپل مابین کې
موږ چې هغې څنګه مکالمه کې موږ هغه نشر کوو که نه خپل مابین کې یو بل مرتبه کې برابر دي. یا لکه ورته ویلي دي چې یاره څوک قسم وخوري چې دا غوښه به نه خورم او کب یې وخوړو نه نڅېږي ویلي مې دي او که قرآن کې چې راغلي دي لحمن طریا د کبانو ته خدای پاک لحمن طریا ویلی دی ته څنګه چې نهاني امام صاحب سر په زړو مسلو کې امام سره مسله ته وایي په مرشد کې راغلي چې په هغه زړو مسلو کې خلک زه راغلی یم نوې مسله پیدا شوې هغه ته به ګورو که څه مسله پیدا شوې ده چې یو سړي قسم خوړلی زه به د چت د لاندې نه څملم په یو ډاګه باندې ویل ملاس ته دی په دشته کې دا اوس قسم پرې وکړې دی که نه دی ایمان مالک چې په دشته کې ملاس یې قسم پرې دی نه وو دا خو د چت د لاندې نه دی امام صاحب ته اعوذ بالله ویل والسماء نه والسماء بناء ګرځولی د الله تعالی اسمان چت ځمکې فرش اسمان ته خو الله پاک چت ویلی دی که امام مالک صاحب وایي دا خو عرف کې دي ته څوک چت نه وایي عرف کې دي ته څوک چت نه وایي چت خلک د کمرې کوټې هغې ته ویلې وایي نو امام صاحب ویل خو دا خټکې ازمان دی که نه چې په عرف کې څوک کبانو ته غوښه نه وایي چې څوک لاړ شي سر دریاب ته وایي کبان مې وخوړی که غوښه مې وخوړی کبان به راباندې خوري که غوښه به راباندې خوري دې ته څوک وایي چې غوښه به راباندې خوري نو عرف چې څنګه ستا عرف چلېږي نو زمونږ عرف نه چلېږي جواب یې ورته ورکړو نو وردن دارنګې د پاره د رد دوه مفعوله ولرالي هلکه دا تصریف یې ولې کړی دی دا تفصیل او وضاحت یې ولې کړی دی قضاء یو شو وردن دوشو وردن علی المشبهة ومشبهه باندې مشبهه هغه ډله ده چې د الله پاک تشبیه د مخلوق سور کوي چې الله داسې داسې دی والمجسمه او په مجسمه باندې او په باقی فرق د ضلال او د طغیان باندې د گمراهی او د سرکشی باندې فابلغ وجه سرا و اوکده او په اوکد وجه سرا چې رد راشي په دیو باندې په ابلغ وجه او رد راشي په دی باندې په اوکد وجه باندې نو چې کله ته دا کار کې چې قضام د حق د واجب پوره کې او دا رنګ ردم راوړي په اوکد طریقه باندې او په ابلغ او په اسرح طریقه باندې نو فلم یبال پروايي نه د ساتري د تقریر د الفاظ مترادفه او پروايي نه د ساتري د تصریح بما علم بطريق الالتزام یو ټکي التزامي معلوم شوی دی هغې اکتفا نه ده کړې تصریح یې بیا هم کړې ده تصریح کله تصریح بما علم ضمنا وي او کله تصریح بما علم التزاما وي نو چې التزاما یو خبره معلومه شوې ده یاد شوه نو دا تفصیل او توضیح د دې وجې نه وکړله تفصیل او توضیح د دې وجې نه وکړله ثم إن مبنى التنزيه عما ذكرت على أنها تنافي وجوب الوجود الکدا تنزیه د الله تعالی د دې ذکر شو خبرنا تی واړه چې الله تعالی متمکن په مکان نه دی الله تعالی متکیف بالکیفیت باندې نه دی الله تعالی موصوف په ماهیت باندې نه دی الله تعالی متناهی نه دی الله تعالی متبغض نه دی الله تعالی متجزن نه دی الله تعالی محدود او معدود او مترکب نه دی ولی نه دی ځکه نه دی خشی بے با واجب الوجود نہیں حالانکہ رب العزت واجب الوجود دے دا شی دا کم چې راځي کې چې یوم وقاتو دا نه خیږي خو فرض کم مثال که وخاتو نه به دا واجب الوجود نه دا شی زونه خو د ممکن دي دا شی زونه د چا دي مولا صاحبہ د ممکن دي دا په ممکن کې دا راځي او الله تعالی ممکن دی که الله تعالی واجب الوجود دی
کدراله خبره ده الله تعالی واجب الوجود به پکې شایبه را دي د حدوث الله به حادث شي الله قدیم دی به پکې شایبه را دي د امکان الله ممکن نه دی واجب الوجود دی اشاره او تشبيه اصل وجه دقه اصل وجه دقه ده نور خلق شو ولا كم وجه ویلي دغه نو کېر شو تازاني شو دغه کوم وجه ویلي دغه خلق خبرونه څه ثم ان مبنا تنزيه به بنیاد تنزيه د دې تنزیه چې موږ د خدای بیان کړ چې دان دې ولی بنیاد یې څه دی ولی د شي نه دی اخر ولی د توای دا مبنا د تنزیه اما د اغنا ذکرت ذکر ولا علا پدی خبره باندې دا چې انها بشک دغه مذکوره خبرې تنافی دا منافات لري د وجوب الوجود سرا چې چا کې دغه خبرې راشي نو هغه به واجب الوجود نه وي ولی به واجب الوجود نه لما فيها ذک فدغه مذکوره تکو کی من شائبت الحدوث والامکان شائبت حدوث او د امکان دا علامه اشرنا الیه من وت اشاره کړی دا لا علامه مبنا د تنزیه په نه په هغه باندې چې ذهاب کړی دی هغه ته مشایخو چې معنا د عرض په اعتبار د لغت سره دا ما هغه شی دی چې ممتنع به وي بقا دی الله عرش بیا به پکې بقا رانشي دا بیکاره دلیل دا ورنه مو وایي دا بیکاره دلیل دی او معنا د جوهر دا چې دا به مترکب شي عنه دا غینا ما یترکب عنه غیر بل شی ته مرکب کیږي او معنا د جسم دا چې مترکب به دا په خپل باندې عن غیره د بلنا جوهر دا معنا چې نور خلق ته مرکب کیږي او د جسم دا معنا ده چې دا د نور شیزونو نه مرکب شوی دی بدلیل قول هذا اجسم الکه دا جسم دي ته چې دا مترکب کیږي د غیر نه معنا دا اجسم دي من ذلک الذين ولي ذکر ذکر عالی دي هغه کې کم دي نو دا اجسم دا څه شو الکه دا دیوال اجسم دي دغه دیوال نه ذکر دې کې خفته 200 دغه کې په مثال په تور یو نیم سګي نو دا اجسم شو دا هغه یونه وان الواجب او واجب تعالی ک مترکب شي نو اجزاء د بخالی نوی دار مشایخ دلایل دی دا مو آیا اما ان تتصف یا بدا اجزاء متصف کی په صفات د کمال باندې دا هر جز به صفت کمال وی او صفت کمال کو واجب نو لازم بشي تعدد د واجبو به یو واجب په زبانی بشمیر واجبات راشي توحید بدمن نلال شي اولا یا بابدا چې کوم دي اجزاء متصف په صفات د کمال نه نقصان به پکې نو لازم بشي نقص او نقصان او حدوث او الله خود دین منزه ده نو ځکه الله تعالی جسم او جوهر نه ده نام مشایخ ولدا وجي وي و اذن هم دارنګ اما یبه الله مستغن ده دا مصور نه ده مصور خدای نه ده مصور نه ده الکان ولی یا بپټول سور بانی او پټول شکر نو بانی بای پټول مقدارونو باندې بای پټول کیفیت باندې بای تور بمی سور بمی سپین بمی دا بمی آغا بمی نو به خپل لازم شمولي شی بو څه لازم شو اجتماع د ازدادو ځکه تورو یا سره خو یا توري یا سپین نګذراله او یا چې کوم د غټ یا وړو کې وي نو لازم اجتماع د ازدادو او علا بعض عیاب متصف په بعض باندې لکه سپین بې تور بې سپین باندې او حالانکه دا ټول مستویت الاقدام دی په ifade د مدح په ifade چا کې د مدح او په ifade د چا کې د نقص کې لکه هر یو رنگ هر یو کیفیت چې ځان له خپل نقصان نشته دی او خپل مدح هم کوي خپل مدح هم کوي ځینې چا کې به تور رنگ دا ښایسته نه
ځینې شیز کې به تور رنګ هر سړی دا غواړي چې مخ مې سپین دا څوک نه غواړي چې ګیره مې دې په مخ کې بابا کم یو رنګ خوښې سپین او په ګیره کې کم یو رنګ خوښې دا ټول په افادة المدح او نقص کې یو شان دي او په عدم دلالت د متصات کې په دبانې نو ګوره محتاج بشي او مخصص ته چې تا تور رنګ کې دی سپین کې ولی نه دی چې سپین کې دی نو تور کې ولی نه دی نو چې خدای دې محتاج او مخصص ته احتیاج علامه د واجب ده علامه د ممکن ده او بل دا چې دا به بیا مصور خودی ته کې چې دلته تصویر او شکل ور کړی شوی دی چا ور کړی دی نو د هغه د قدرت د لاندې دی کو او ويدخلو داخل بشي لاندې د قدرت د غیر نه نو شي به حادثو مشایخ ولا دغه وجه وي پرې دغه وجه ولا موایې دې ترسته وي دغه وجه ولا مشایخ ولا وجه ولا په خلاف د مثل د علم او د قدرت وس دا دوانو طرف ته نيزي رنگ دوانو طرف ته زی دینه چې سپین رنگ په پکار را دي دینه چې تور رنگ په پکار را دي دینه چې سور رنگ په پکار را دي دینه چې بخل رنگ په کار را دي دا پکې شته کنهشته دی مولا صاحبہ ولکن سیب علیه رحمتا ارجه د فار خپل علم کې دا شی نشته دی علم بس صرف دا یو جانبي صفت مدح دی د دې ضد چراوالی جهل نغا زم دی اغا بدیده دارنګ قدرت چې دا وینو دا صفت ته قدرت کې سلب شي نو دا به څه صفات کمال نه په خلاف د مثل د علم او د قدرت فإن هذا صفات کمال دي دلالت کوي دا ټول محدثات او ثبوت د علم د الله تعالی باندې او ازداد د علم او خود قدرت چې دا صفات د نقصان دي نشته د دلالت له د محدثات د پاره او ثبوت د دغه ازداد باندې دا د ما قبل سره وجنګ و مولا صاحبہ وی مبنا او بنیاد چې کوم دی د تنزیه چې دا د دې مذکور شیزونو نه ذکر اغلی دا چې دا مذکور شیزونه دا منافی د وجوب الوجود سره او دې کې شایبه د حدوث پرته ده او دې کې شایبه د امکان پرته ده دقه بنیاد دې چې ما د تویلې آغا بنیاد دې چې کوم دې مشایخ ویلي دی وی مشایخ چې ویلي دای ځکه بنیاد نه دي لانها ځکه دا وجوهات د مشایخ تمسکات ضعیفه دا تمسکات ضعیفه دي توهنو دا کمزوری کوي عقاید د طالبانو عقاید د چا د طالبین د طالبانو طالبین جمع چالا تعریف څه تعریف دی بی فتا بی مروتا بی علتا بی غیرتا با همتا دریب سلبی صفات وي او ثبوتی صفات وي دا تعریف ولر یو لوی هسته کړی دی چې هغه ته ویل کېږي د شاه منصور بابا رحمت الله تعالی علیه رحمتا واسعه دا تعریف دا تعریف دا شخصیت دی سوبیت تعالی د قرآن شریف تفسیر چې دی دا غره وړه دې تفسیر دا غره او دا زیارت کې الله پاک دا دغه خو دې تجربو سره دا ثابت شوی دی باندې نس نه وایي ها چې دا زیارت لچ کوم دی زین الله پاک بل ته قرآن شریف کې سره پیدا کړی دا صاحب علم دروازه به طرفي الهي دا کمزوري کوي عقاید طالبان وو چې کتونه مضبوطه عقیده او په دونه عمري تار تړلې څنګه خبرو عمري تار تړلې لکه راوسته دی استه تکړه استه مضبوط او کله د فکر چې چولې چې غرمو والي نو وړي غرمو وړي شمس هغه والي ضعیف دي نه دونه مضبوطی عقیدی په دونه کمزور دلایل باندې څوک ثابت دی
او دا خو پراخه کوي مجال د طائنینو طائنین په بهتانونه لګي زعما منهم د وجد ګمان د دغه طائنینو نه دغه مطالب عالیه مطالب العالیه د حافظ ابن حجر خیرسته کتاب دی المطالب العالیه دغه مطالب عالیه مبنیه دا مبنی دی علی امثال هذه الشبهات فمثل دې شبهو واهیو باندې فاتوا کمزوري شبهې دي په دې باندې لا بنا دي کده لاله الکه دیو دلایل تنیولې دي دلایل ته وکړه ها دا کم چې موږ نه مخالف دي چې الله پاک لپاره جسم منی او د الله لپاره جهت منی او دا منی او دا منی نو دیو په دلیل نیولې دي دیو دلایل واوړه واحتج المخالف حجت نیولې دي مخالف نصوص ظاهره دا څه خو لیکو دا دی ویل لکه چې غیاتونه تدرو باسم نو تیم پی لیک معنا به وي صلی الله تعالی علی محمد و آله و صحبه